یو لوی ګناه ده چې زمونږ په وطن کې پکې ډېر خلک مبتلا دي او ډېر لوی فساد ته خورېږي. د هغې ګناه د لاسه په ډېرو خلکو کې دشمنۍ جوړې شوې، ډېر خلک پکې مړه شو او ګناه باندې که سړی لږ سوچ وکړي نو سړی ته ځان ساتلی هم شي. ځان ساتل څه ګران هم نه دي، اسان دی. هغه ګناه څه شی دی؟ هغې ته بدګماني وایي. بدګماني یو سړی په یو انسان باندې بدګمانه شو، د ده په زړه کې دا دی چې دا انسان جوړ ما سره دشمني کوي، دی جوړ ما وولي، دی زما عیالي، حالانکه خبر هغسې نه، د ده پې ګمان خراب شو. بس ډس چې خلک خبرېږي نو د میندې یې خوا کړي، دشمني جوړه شو. نو په یو مسلمان باندې بدګماني ډېره لویه ګناه ده. د خبرې تحقیق به کوې چې خبره تحقیق ته ورسېږي، د هغې نه پس بیا فیصله کوه. تر څو چې یو خبره تحقیق ته نه رسېدلې نو بدګماني به په مسلمان نه کوې. دا ډېر لوی جرم دی او ډېره لویه ګناه ده. ظنوا المؤمنین خیرا، په مسلمانانو باندې ښه ګمان کوه، بد پې مه کوه. بعضې خلک یو سړي نه یو عمل وویني، دی یو پې بدګماني کوي، اب خپل مونځ کوي، اب خپل نفل کوي، مړه وي دا څه ریاکار، دا بدګماني شو. ابا نفل کوي، تسبیح به الاس کی، ذکر به کوي، پټکې به والی، دی وی مړه دا څه ریاکار. ابا روجې نیسي، دی وی مړه دا څه ریاکار. هلکه په خپل هم نیکي نه کوي او چې بل نیکي کوي نو په هغه ولې بدګمانه کېږي؟ ریا خو د هغه د زړه سره تعلق لري. تا ته څه پته لګي چې دی ریاکار دی او که دی ریاکار نه دی؟ یو سړی به خدای مال ورکړي، دولت به یې ورکړي، مړه دا یې څه په ارامو ګټلې ده، داسې ارام خور دی، مړه په حلالو داسې پیسه ګټلې کېږي. دا هم بدګماني ده. ولې په مسلمان بدګماني؟ په حلالو هم ګټلې کېږي، ولې نه ګټلې کېږي؟ نو په مسلمان به قطعا بدګماني نه کوي. دا ډېر لوی جرم دی او دا ډېره لویه انتهایی خطرناک څیز دی. دا دشمنۍ او طرفګنۍ او یو بل سره دا مړي، د دې بنیاد دغه بدګماني وي. بعضې شی به یو سړی ظاهر کې یو سیله کوي او ته به پې ګمان وکړې، بدګمانه به شي. مولانا جامی رحمت الله علیه دا ډېر لوی عالم هم و، د علم سره سره ډېر متقي پرهیزګار هم و، شاعر هم و، فارسی شاعر و. چا ورته د خواجه عبیدالله حرار رحمت الله علیه صفت وکړو. هلکه وایي خواجه عبیدالله حرار ډېر نیک سړی دی. خواجه عبیدالله حرار هم ګورې عالم و، نیک سړی و، بزرګ هم و، علم هم لره، عالم هم و. ویره د هغه خواله لږ نه دی، د هغه صحبت کې کښېنئ. مولانا جامی صاحب یې ډېره ښه د لاړ به شو چې د خواجه صاحب عبیدالله حرار ځای ته لاړ، د هغه مکان ته لاړ، ډېر مالدار و خواجه صاحب، مالدار. نو چې داسې وکتل، په دروازه ور دننه شو، قالینونه پراته دي، متکې پرتې دي، کور ښه پوخ، بنګله، دوچتیز سامان لوښي چې وکتل، دا څنګه نیک سړی دی، دا څنګه بزرګ دی، دا دومره دولت او مالونه او اسونه او نوکران، دا زبرګۍ سره دا کارونه نه کېږي. چې دا خبرې وکتې
او د دولت او د ریل چهل پهل ته وکتل نو بدګمانه شو. ورته بدګماني نه و پکار، بدګمانه شو. چې بدګمانه شو نو دی خو شاعرونو یو کړی وې به نه مردان کې دولت دوست دارد وی هغه سړی نه دی چې د پیسو سره مینه کوي. داسې یو زبردست اعتراض یو نه مردان کې دولت دوست دارد، هغه سړی نه مردان کې دنیا دوست دارد، هغه اړو سړی نه دی چې د هغه دنیا سره دوستانه او تعلق وي. دغه دنیا سره دوستانه او تعلق دی او د پوخ بلډینګ ته ګورو، د ګدو ته ګورو، قالینونو ته ګورو، د شاهي محل ته ګورو، د نوکرانو غلامانو ته ګوره. نو چې د دنیا سره او د مال او دولت سره دومره دوستانه ساتي، دا اړو سر نه سړی زه په سړو کې نه حسابوم، تاسو لا وایې دا زبرګ دی او نیک او را روان شو دی. واجه صاحب خو غریب پریشان شو چې خدای دا خو د سړي شعر هم را پسې وي، دا سو شو چې مولانا جامی صاحب واپس کور ته راغی، اوده شو، د شپې خوب یې نه چې د شپې خوب لیده نو د قیامت منظر ګوري. نو یې د قیامت منظر دی، حساب کتاب شروع دی او حقوق د یو بل نه غشتلی کېږي. د قیامت پر ورځ باندې به انسان سره مختلف حسابونه کتابونه کېږي. د الله د حقوقو بم کېږي او د بنده د حقوقو بم کېږي. د الله په حقوقو کې اول نمبر حساب کتاب به د منځ کېږي او د بنده په حقوقو کې اول نمبر حساب کتاب د وینې د تویدو کېږي. دا ولې وینه توی کړې ده، مسلمان دی ولې زخمی کړی دی، ولې دی وجلی دی. حساب کتاب شروع دی نو مولانا جامی صاحب باندې قرضداري راغون شو. یو ورته زما د باندې قرض دی راکا، بل ورته زما د باندې قرض راکا، چا د مټه نیولې دی او چا د لمن نه نیولې دی، ټول قرضداري ته ګیر چا پیر راته ولې زما را باندې دا حق زما، دا حق زما. دا مولانا جامی صاحب ورته اوس وایي چې ما سره دلته څه دي، مال او دولت خو په دنیا کې پاتې لري، ما سره څه دي څه دله درکم. وی نه که نه راکې فرشتې ورته که نه ورکې دوزخ ته دې غورځو، پردي حقونه دي، مالونه دي، شابه ورکوه. دا خواجه عبیدالله احرار رحمت الله علیه اوس ولاړ دی چې دې په چا بدګمانه. هغه ولا راغی هغه سړو ته وی دا ولې مو دا سپینګیري را ډینګ کړی دی؟ وی زمونږ ورسره مال دی، دولت دی، زمونږ پې قرضونه دي. وی پرېږدې دی زه به درکم، ما سره مال شته، ما سره دولت ډېر دی، زه به درکم. ستا څونه قرضه ده؟ زما دومره زره، دا زه درکوم، پرېږده. ستا څومره ده؟ زما دومره زره، دا زه درکوم. ستا څومره ده؟ زما دومره سوه، دا زه درکوم. ګوره اوس مال په کار شو که نه شو؟ خوب خو یې دی، زه درکوم. ټولو قرضدارو نه مولانا جامي خلاص کړ. چې دې خوب نه راپاڅېد او راویښ شو، اوهو دا څه وشو؟ نیغ لاړ د خواجه صاحب محل ته، د هغه دربار ته نیغ لاړ او هغه ته وایي صاحب ما معاف کا، ما غلطي کړې ده، واقعي مال خو پکارېږي، ما غلطي کړې ده، ما معاف کا. خواجه صاحب ورته وایي چې د غلطي دې څنګه کړې ده نو معافي به هغسې غواړې. غلطي خو دې پرون په ټولو مریدانو کې او په ټولو شاګردانو کې زره سوا کړې، هلته دې چغه والې ده چې نه مردست آن کی دنیا دوست دارد، چې مال او دولت او دنیا سره سوچ مینه کوي سړی نه دی. هلته به غلطي کې کوم ځای کړې ده نو هلته به معافي غواړئ. وایي صاحب دقه دې درلم، راځه هلته معافي غواړم. همغه مریدان او شاګردان او دوستان ناست دي. جامي صاحب راښکاره شو، وایي صاحب ما پرون خبره کړې ده، معاف مې کا. بیا شعر دې ووایه چې څه دې ویلې وی وایه. وی خا نه مردستان کې دنیا دوست دارد، هغه انسان اړو سړی نه چې دنیا سره مینه. دا ما پرون ویلي خو معافي غواړم، غلطي مې کړې ده. خواجه صاحب ورته وایي دویمه کړی ما نه واوره. ای وایه وی اگر دارد برای دوست دارد،
سړی چې مال وسره سر نه سړی نه دی، خو چې وسر د دوست دپاره استعمال کی. که مال وسره نو چا دپاره به استعمالی؟ دوست دپاره. اگر دارد برای دوست دارد، که مال وسره نو دا به دوست دپاره ساتي. ما مال بیگا پشپکی تا دپاره پکار شوی دی، پکار شو که نه شو؟ ګورو دا هغه بدګماني و په میانس کې خبره لاوړې وه. خدا بدګماني و چې دا مال او دولت، نو ولې مال دولت ګناه ده؟ سره د عثمان رضی الله عنه سره مال نو سو، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره مال نو سو، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه زیات مالدار بل څوک. اوس مال دو قسمه دی، یو قارون والا مال دی او د حضرت عثمان مال دی. قارون والا مال جدا شی دی او د حضرت عثمان رضی الله عنه مال جدا شی دی. یو هغه مال دی چې حامان سره، بل هغه مال دی چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره. یو هغه مال دی چې ابو جهل، امیه او عتبه او شیبه سره، بل هغه مال چې د حضرت ابوبکر صدیق سره. د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر مال دا به د خدای او د رسول لپاره استعمالېدل. اگر دارت برای دوست دارت، عثمان رضی الله عنه مال با د دوست لپاره استعمالېده چې حضور پاک دی. حضرت ابوبکر صدیق مال با دوست لپاره استعمالېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مال با دوست لپاره استعمالېده چې صحابه دي او صحابي دي. بنیادی خبره دې پورې ده چې بدګماني به نه کړي. حالانکه یو سړي سره مال دولت دی، او دا کم ځای نه راغی، کم ځای نه راغی، مثلا راغی ولکه دا حرام خور دی فلان کې دی، ته ځان ته وګوره چې ته څونه حرام کې. پښتانه وایي چې بل ته ګوته نیسي یوه، ځان ته څومره ماتې کړي دي؟ څلور. نو بل ته د یو نیغه کړي څلور ځان ته را مخامخ کې، نو ځان ته سوچ نه کې. اوس تا هغه سره څه کار دی؟ هغه سره مال دی، دولت دی، خدای پېښه و د هغې حساب کتاب پېښه. ته خو خدای په دې نه مقرر کړي چې خلکو سره د خلکو د دولتونو حساب کې. یو سړی دی، سپینه جامع چولې ده، پټکې والې دی، او د خپل منځ کې یو دس کې ذکر اسکار ریاکار دی. هلکه د هغه د ریا تا سره څه تعلق دی؟ د هغه د ریا تعلق خدای سره دی، خدای پېښه هغه پېښه. که ریاکاري کوي نو بیا خبره ده، خدای بولا عبادت په اوبو لو کی، او کنه الله د پاره کوي نو ته ولې په مسلمان پورې ټوکې کی؟ ته خپله مونځ نه کې، بل باندې الزام لګې، بدګماني به نه کې. یو تاجرو چې ته په سفر ته پخوا خو بینکونه نو مال او دولت مو سره دی، یو وینځ د ډېره خوبصورته. د سوچو که چې دا بعضې مال دولت دی دا خو به زه چا سره زه کېدم، او د وینځې سره به څه کوم؟ په سفر هم نشم بوتلی، سفر زیات دی، خرڅولی هم نشم ځکه زما محبوبه ده، خوښه مې ده. بل چا سره امانت کېدم، هسې نه څه غم ته جوړ نشي، پردو خلکو سره څنګه کېدم. یو نیک سړی په دې علاقه کې، نیک بزرګ سړی و، یاره دا سړی خرې د سره د وینځ امانت کېدم نه، د کور کې به زما راتلو پورې خدمت کوي، او ممکن ده چې د دې نیک سړي په کور کې د دې حیا به محفوظ دی. راغی هغه نیک سړي لا وی دا وینځه ده، زه په سفر ځم، دا به تا سره امانت دی. خدای ته وګوره، ما سره امانتونه وکړي، پیسې ږدې دله به کېدم، وینځې ما سره امانت مې ږده، موږ لا غم ګورې. وی نه صاحب بل چا سره کېدم، خرڅه کوې؟ نه خرڅولی خو نشم، زما محبوبه وینځه ده، په سفر بوځه، دا طاقت نشي لرلی او نه بوتلی شم، هلته راته بیا فتنه جوړېږي. خدای دپاره ستا په کور کې به دا خدمت کوي زما راتلو پورې، او خیر ته ورسره ګزاره وکړو، مجبور یې کړو، وینځه یې ورسره کور کې امانت کړه. چې امانت یې کېښودله، دی به کور ته نه ته، بیبي ته وایي دا وینځه به دلته کور کې خدمت کوي، نارینه به نه راځي کور ته، تر څو چې هغه سوداګر واپس نه راغلی. خیال یې ساته چې د اتفاقا دی یو ځل کور ته ته، هغه وینځې باندې نظر ولګېد. اوس وینځې ته کتل په شریعت کې جایز هم دی، د وینځې مخ ته کتل، د وینځې لاسونو ته کتل، د وینځې خپو ته کتل، دا په شریعت کې منع نه دی. وینځې مثال د عامو ښځو نه دی، عامو ښځو مخ ته خو به ضرورت نه بغیر نه ګوري. د وینځې عورت د سړي د عورت په شانته دی، صرف د وینځې خېټې ته به نه ګوري، ملا ته به نه ګوري، وینځې ملا ته به نه ګوري، لیچو ته یې کتی شي، لاسونو ته، خپو ته یې کتی شي، مخ ته کتی شي، سر ته ویښتو ته کتی شي. خو د بیا م احتیاط کو نه به یې کتل، اتفاقا یې په دې وینځې نظر پرېوت.
نو ډېره خوبصورته وه د زړه کې داسې لغوندې د ګناه اراده راغله اگر چې فورا یې توبه کړه یو پټې بدل شو د ګناه لږه غوندې اراده راغله توبه خو یې ویسته چې زما د توبې ګناه یې ونه کړه چې ګنې ګناه کړې ده ګناه یې ونه کړه خو نیک سړی دی دا معمولي غوندې غلطي راغله نو بس په ژړا سر شو خدایه دا څه په مصیبت وړی دا سپیرس سوداګر ما سره وین ضمانت کې خو د په غم یې واړولم ګناه خو نه شوه خو تصور خو د ګناه راغی سوچ د ګناه خو یو منټ دوه منټه راغی دام لویه خبره ده دا تصور د ګناه او د ګناه سوچ د مارونو دام ګوري ګناه ده بعضې خلک د ګناه سوچ د ګناه نه وای نه که د ګناه سوچ هم کې فکر هم کې دام ګناه ده بس په جړا سر دی نو یو پیر صاحب هغه لاړ هغه ته وی صاحب دغه چل شوی دی سوداګر را سره وینځه کېښه د امانت ما خو ډېر احتیاط ته کور مې پابندي لګولې وه خو به داسې په لاره تلم نو ما پې نظر پرېوت نظر سره زړه کې د ما د ګناه سوچ راغی لږ سات لا اگر چې بیا هغه ګناه ما نه ونه شوه هغه سوچ راغی نو بس هغې کې هم توبې وباسم خدای ته جاړم چې دا ولې ما دا وینځه امانت کېښود دا ولې مې نظر ولګېد نظر سره مې دا غلط سوچ ولې راغی پخوا به د بزرګانو له چې څوک رالل نو هغوی به لږ کړول دې دپاره به یې کړول چې دا سړی بیا دا غلطي نه کوي نو هغه ورته وی ښه داسې وکړه وی ما ته ما له معافي غواړم ما له دعا وکړه وی نه داسې وکړه زما یو نیک پیر صاحب دی او په پلانکي ښار کې دی او دی نوم دی او دی بازار کې اوسېږي دی کور دی هغه له لاړ شه او ما ورته یاد کا ابدا له دعا وغواړي د خدای دربار کې او ته توبه وباسه الله به دې معاف کړي زه وی ښه هلته لاړ چې لاړ هلته کې هغه سړي تپوس یې وکړه په هغه کلي کې او یاره دا سړی خو شته او دا پلانکي بازار کې دی او دغه بازار دی ورشه هغې کې کور دی ته چې څنګه په هغه بازار قدم کېښود ویې کتل د ګناه بازار دی بازار د ګناه ډک دی شرابونه پکې خرڅېږي او غلط خلک پکې ناست دی واپس شو دا دی کې دا زبرګ دی په دې بازار کې چې اوسېږي دا د ګناه ډک بازار کې دته زه یم چې ما ته دوا وکړه دلته زه دوا ولې نه غواړم واپس راغی خپل پیر صاحب نه یاره صاحبه څه دې وکړولم دا څنګه زبرګ دی چې په داسې خراب بازار کې اوسېږي او په ګنده خلکو په منځ کې د کور دی تا دله زه لېږلم دله ته دوا وکړه یا به وله زه دوا وکړم ما له به دوا غواړي وی همغله ورشه همدقه دی ورشه که دعا غواړې او معافي غواړې د خدای نه خو جدا ده که بل نه یې غواړم دله به دا د خو پیرو خبره یې ومنله ورغی چې ورتي دی او پټکې والی دی غریب څادر په سر دی خلک هم ورته نیغ نیغ ګوري دا باباجي په دې بازار کې څه کوي نیغ نیغ ورته ګوري یو ځای بازار کې زه تېرېدم په دې اسلام آباد کې یو ځای کې څه کار مې هغه هم داسې د بربنډو خلکو بازار ته پې ورګډ شوم بیا چلم نه راته خو خیر زه څادر مې په سر واچو داسې لاړم دا نور داسې د ګناه بازار نو خو دا ښځې پکې داسې سرتور سره داسې ډېرې زیاتې په انهماک سړي پکې کمې او سوداګانې پکې ښځې ډېرې کې داسې د سودا بازار بیا راته وروستو دو درېو کسانو ټېلیفون وکړو جي تاسو څه کوله مې تا څه کول ما پکې کپڑا غېشتا مې تماشا کوله ته مسلمان یې زه نه خو کار مې په لاره تېرېدم نو تېر شوم که نه نه وایي هسې موږ تعجب وکړ یا صدر ته تاسو د مارکېټونو ته ورچئ مازدیګر نه پس نو په لاره چې تېرېږي هم به راته ځان بل شان محسوسېږي ځکه ښځو اکثر بې ستره ښځې پکې ګرځي او ورسره به خامخا تنګ بازارونه جنګېږي به هم ورسره نو دی چې وردن نه شو پټکې والی دی خلک هم نیغې ګوري باباجي څه کوي خو خیر چې هغه کم ځای یاد کړو په هغې وردن نه شو په دروازه چې څنګه وردن نه شو سړی خو نیک سړی دی په مصله ناست دی تسبیح لاس کې دی ورسره یو جینۍ ناسته ده چې دی ولید هغې خو مخ بل طرف ته واړه او ورسره یو هلک هم ناست دی او مخې ته ورته د شرابو لوښ هم پروت دی بس دی بیا بدګمانه شو اوهو دا څه مسله ده
دا چاله دی پیر صاحب را لېږلی جنې ته ګوره خشتالک ته ګوره شراب لوخي ته ګوره مسلې ته او تسبو ته یې رضا سم راغلی امراشه خپلل خو به ورته ووایم ده خو ورته خپلل وی هغه خو لاس اوچت کودلی ډېره درنه ده وغوښته بیا به دا ګلتي کې ها دی ورته وی صاحب ما خو غلطي وکړو په واسطه تاله رالم غوا خو تب کې خو ته دا دی کې ما ته وی داسې غلطي مه کوه پردو ښځو ته مه ګوره دا ښځه چې در سره ناسته ده دا هلک او دا شراب وی دا ښځه دا خو زما کور والا ده پردی خو نه ده دا هلک مې زوی دی زوی او ښځې ته کتل مه نه دي او دوه مسلې خو حل شو وی دا د شراب لوښې راوړه وی هلکه کاسه هغې راواچوي دا پی دي دی کیسه دي ګناه کوم بس سړی ورو ورو لږ دغه شو رچه شو وی ښه نو دې بازار کې ولې اوسېږې دا بازار ستا د اوسېدو بازار دلته کې اوسېږې وی دلته ځکه اوسېږم چې خلک را باندې نیک ګمان نه کوي او وینځې را سره نیک دي بیا به درته خلک وینځې امانت پرېږدي نو ما نه به غلطۍ کړي ده ورته وینځې غږ لا نه کړی ده ورته نه وویلې چې ما نه دغه ګناه شوې ما ته دعا وکړه او په پیش شو که نه وي بیا بدنظري به وي نه کې پیش شو وی ځکه دې بازار کې چې خلک را باندې نیک ګمان به کوي بیا وینځې به را سره امانت کړي او بیا ورته زه ګورم اوس ګوره وروڼو دې په ظاهر کې بدګمانه شو په سړي او ګوره وی دې بازار کې خو زه اوسېږم خو هغه بلې دروازې ته ګوره دا خو دې خوا بازار ته ده دا کل کې هغه دروازه ګوره مخامخ جومات ګوره هغې باندې زه راځم اوس ده که پوره تحقیق کړی بدګماني به نه وکړی چې دې کور بله دروازه شته که نشته دا ښځه څوک د ماشوم څوک دی کوزه کې څه دي تحقیق پکې دا بېله خبره ده چې بعضې سړی به د تهمت د ځای نه هم ځان ساتي ګورې حدیث کې راځي اتقوا مواضع التهم د تهمت د ځای نه به ځان ساتې تهمت زما هغه کار به نه کوي چې پکې تهمت خو تا ته هم شریعت وایي چې په مسلمان به بدګماني نه کوي که د چا متعلق د بدګماني پیدا شوه نو تپوس دې وکړه ملګري دا کار دی وکړه دا دې ولې وکړه تحقیق وکړه تپوس وکړه بې تپوسه دشمني ورسره مه کوه بې تپوسه ټوپک ورپسې مه راله مثال به درکړم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې د فتح اراده وکړه چې مکه فتح کوم چې دا اراده وکړله نو جهاد قانون دا دی چې دشمن باندې حمله کې خبره به پټه ساتي ولې که دشمن نه خبر شو خو بیا خو هغه هم درته تیاری کوي بیا خو ته جنګ نشي کولی دشمن به ځان ته درنی نه نو نبی علیہ السلام چې په مکه مکرمه باندې د حملې اراده کوله نو صحابو ته غږ نه کو خبره ډېره خوفي او پټه وساتله چې راز فاش نشي او د مکې کافر تیاری ونه کړي که ورځو په مکه د هغې په کلي ورځو د بل په کلي ورتل کار ګران دی اقدام ګرانی په جنگ کې او بیا د مکې کافر خبر شو هغې راله د ګیر چاپېره نور کافران راوغوښتل نو موږ ته به شی ګران شي خبره یې پټه ساتلې یو صحابي دی حضرت حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله عنه هغه ظاهر کې کار ټیک ونه کړ یو خط یې ورکړ یو ښځې له او دا به مکې ته ورسې حضور پاک مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دا درې واړه راوغوښتل وی داسې کار به وکړې روضې خاخ یو کلي دی هلته به لاړ شي هلته به یو ښځه روانه دا شکل به وي دا نمونه هغې سره یو خط دی بتې والی او ماله به راوړی دی وی ډېره ښه د پاسونو سواره شو آسونه ځغلی چې نبی علیہ السلام ورته کوم ځای خولی و هلته ورسېد چې ورسېدل قافله روانه ده او په قافله کې هغه ښځه هم ده دوی ته چې نبی علیہ السلام کومه ښځه خولی و کوم شکل یې خولی و مکه ښځه وه ښځه یې ودروله وی هات الکتاب خط راکړه هغې وی ما معي الکتاب ما سره خط نشته هغې ظاهري چې کوم سامان و هغه ولټه خو خط یې برآمد نه کړ را واپس شو چې را واپس شو دی یو بل ته وایي لکه یو خبره کوم
دا ماغه خزه ده چې مونږ ته نبی علیہ السلام خولې ده کنه وی خزه خو ماغه ده چې هغه کم شکل خولو او کم هيئت خولو مقه ده زیم هغه ده چې کم زیراته خودلو نو پیغمبر علیہ السلام خو دروغ نه وای خط وسره دی خو دې پټ کړی دی راځي دمکی ورکو دا خط بیا راو باسو بیا ورله خدای ځان لکړه میرو باسا کتاب اخرجی الكتاب شبر او باسا ما سره کتاب کم دی خط ما سره کم دی وی جامع ده نو باسو زمون پیغمبر دروغ نه وای مون خپل پیغمبر مبارک فرمایلی دي چې خزه په دا نمونه د پلان کې ځای کې یو خط وسره دی نو چې کم شکل مون تغییرات کړی ستاره او زم ټیک دی نو خط مون خپل پیغمبر دروغ نه وای جامع ده نو باسو بربندو دی خدا خط رو باسه تعالی شي دلالو دی بربندو نه خدای ولی دمکی ورکو بخاری شریف کې راځي چې کله خد ته پتاو لګید چې دی عثمانه پر دی خط خامخاره نه غواړي نو هغه خط په کمسه کې په وختو کې دنه پټ کړي دا شاته کمسه چې کله خد دغه کوي کنه مده ته جوړي دی کمسه نه ودی نو په هغه کې دا خط ورمنډل او بیا دونه خواري کړي وا چې کمسه شاته بڑا کې منډلې وا بڑے نه کمسه را وستا او دا کمسه نه خطر وستا او صحابه له ور دي سونه روز غلون اور علی النبی علیہ السلام حضور پاک صحابه سره ناستو چې نبی علیہ السلام خط کولاو کو خط د حضرت حاتب ابن ابي بلتع صحابي د طرف نه رضی الله عنه او خط د مکه مشرکانو ته لیکل او په خط کې وته مضمون داو چې نبی علیہ السلام در روان دي او په مکه باندې حمله کوي اوهو نبی علیہ السلام فوراً حاتب نه تاسو کما هاذا یا حاتب حاتب داس دي دا دې څه کړی دا خو یو ګونه ظاهر کې تا جاسوسي کړی زمو د جنگ حالت ته وي ته چې درځي اوس کده غیر چا پیر طائف او حوازن او تاس او قبیلو خلق غوی راغون کی او مال جانجه جوړي جنگ کې دشمن ته بداوي چې درځما تابعدار اوسېګا په پټه باور دي دا دې سو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً نبی علیہ السلام تا عرض کئی دا اللہ رسولہ دا سڑے ما تا پریده چی پتور دی دا سٹو دعنی پریده لأضرب عنقه چی دا سٹ دیوا لأنه قد خان اللہ و رسوله دا خدا و رسول سره خیانت کرده اس گورا کہ شرط ظاہر کے خود تہمت دے کا نا ظاہر کی تہمت دے حضرت عمر غند انسان وی پریمه ده چې پتورت سټوا منافق دی وای خدای سره خیانت وکړه خدای رسول سره او زمون راز فاش کو پریګه ده چې ستوره سټوا لیکن حضور پاک موجود دی اب تهمت تحقیق بکایوس نه ودرېګه تحقیق قبلاوه که خبره داسې وی عمر چې لا ظاهر څنګه دا داسې وی بیا سره پویګو او که داسې نه صبر او تحقیق ګوره تحقیق دانا چې بل سړی وی چې وها جیل کې واچو سپېړې ته کنزل ورته ودی داسې دي کړی نه نبی علیہ السلام اس ورته نو بس صرف دوبره ما هاذا یا حاتب حاتب دا څه شی دی سما میلا دا سدي کړی دی وایا او تاسو وی دا الله رسول زما اور وی قسم په خدای چې په الله ایمان لرم دا الله پر رسولم ایمان لرم کافر نه منافق نه مسلمان دا مې ولې خط ولېګو صاحب په مکه کې زما خزه د بچی مې مال مې او اس څوک مې په مکه کې خپل رشتہ دار دوست نشتا د بار راغلی مکه کې اوسېګم دا یو سړی تورنګزونی او د بهر نه راغلی په تورنګزو کې اوسېګم د مکه زنه بار نه راغلی موسېګم مال بچی خدمه التدا نو مال کې سوچو که مسلمانان اوس په مکه حمله وکي نو اغي ممکن ده چې زما د خزه د بچی لمړ نه کی چې ها مسلمانان په مونږ راضي حمله کوي حاتبم پکې دی دیم د مسلمان مرګره دی او خزه دلته مونږ ساتو بچی ولا مونږ ساتو د مال حفاظت ولا مونږ کو وې کستا د نور صحابه په مکه کې مالونه دي د چا بچی دي د چا خزی دي نو ام محفوظ دي دغه قوم اشتا
د هغې هلته قوم شته په مکه کې، د قوم د وجې د هغې ښځې مال دولت محفوظ دی. زما خو قوم نشته، نو زه په خپله ښځه بچو یېرېږم چې نقصان ونه رسوي. نو ما وې زه په هغې به یو احسان ور واړو په مکې په خلکو، د هغې په وجه به زما ښځې بچي محفوظ شي. او ما په دې وجه نه دي کړی چې خدای او رسول باندې ایمان نشته، ایمان خو مې شته، په دې غرض مې کړي. ما وې خدای به د رسول مدد کوي او زما کار به مو شي. نو صاحب زما کار مه شو. ښځه به هغوی ته ووایي چې انه شهد بدرن، دا خو بدري صحابي دی، دا پته نشته بدر کې شریک شوی دی، د بدر مجاهد دی، د بدر غازی دی. او تا ته د بدر د مجاهدینو پته نه لګي، د بدریینو متعلق الله اعلان کړی دی لعل الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. بدریینو متعلق الله اعلان کړی چې سم خوخی کوي ما بخلی. دا خو ځکه نبی علیہ السلام برستو خبر وکړه چې اسنه زمانہ بار شي نو څوک پیغور ورنکي، څوک په غزارونه کې، څوک په توره غزارونه کې. نو خبره داسې کړله چې بس حاتم مکمل محفوظ شو، دا بدري دی. بدر کې چې څوک شریک دی هغوی ته الله اعلان کړی سم خوښی کوی سم نشته. لیکن حضور پاک تحقیق وکړه که نه؟ ګوره تهمت یوازې په تهمت تحقیق مه کوې. د خبر تا د چې فلان کې داسې دی، فلان کې داسې دی، تا پسې خبرې کوي، پرونی در پسې ټوپک ګرځو دا، نو بس فوراً شیطانان خلک خوشته فوراً ته ټوپک راوالې. خو دا هغه داسې داسې کړي ودرېږه اوس په دا مازدیګر یې ووایم چې برابر یې نه نه تحقیق وکړه. د خبر هغه لاړ شه، دوه مشران ور ولېږه، په خپله ورشه، هېر ور داسې مې اورېدلي دي، که هغه بیا ښه مې کړي دي نو بیا ټیک ده. او که هغه وایي چې نه ما خو داسې نه دي کړی، تا ته چا غلطه رسولې ده، نو خبره به حل شي. ګوره د خبرې حل خو شته که نه؟ ډېرې دشمنۍ زمونږ په وطن کې هم دې بدګمانونه پیدا دي، په ښځه بدګمانه شي. غزوه خندق کې یو صحابي د نبی علیہ السلام نه اجازت وغوښته. جهاد کې قانون دا دی چې کله هم کور ته دی د امیر نه به اجازت غواړي، جرنیل نه اجازت به غواړي، چوټۍ درخواست پکې، چوټۍ منظور شي دی بغیر نه به دی. نو دې صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښته، صاحب ما ته اجازت راکړه کور ته ځم. دوی ښځه لاړ شي، د سره خو نیزه ده، ځکه جنگ شروع دی نو یریږي او دفاع به کوي سړی. نیزه ور سره ده، کور ته روان شو. چې کور ته څنګه راغی، اوس ښځه د دروازې نه بار ولاړه ده او داسې ولاړه ده چې لږ غوندې هغه پړونې بورقم نشته، دوپټه خو به خامخا وه، خو داسې ولاړه ده. بس دې پې بدګمانه شو، وایي زه جهاد له تلم او ښځه مې په دا کوڅه کې چا ولاړه ده، کوڅه کې څه کوي، خو دا چاته ولاړه ده. بدګمانه شو، چې بدګمانه شو نیزه یې ورته نیغه کړه. خو عربو هغې باندې خو غیرت غالب و، نیزه یې نیغه کړه په دا ښځه بس ور منډه کولې او ښځه په دا نیزه په دا خېټه واله وجلې. چې ښځه پې پوه شوه فوراً یې اواز ورکړه، وی نیزه دې ښکته که راشه، کور وګوره، کور وګوره، نیزه ښکته که، ما غلطي نه ده کړې، راشه کور وګوره. بس د نیزه دې خوا کړه، کور څه چل دی؟ وی ته راشه وګوره که نه، ما ولې وجلې، ما خو دې دپاره نیزه راوچته کړه، وی ته لاره کې ولې ولاړې او په داسې شکل ولې ولاړې، برقه نشته، پړونه نشته، لار کې ولاړې. نو ما خو نه نه صاحبه سړیه ستا خبره ټیک ده، داسې باندې خلک وجل کوي، خو ته راشه دننه کور وګوره. چې کور ته راغې، اوس ګوره که د ښځې خبره نه وه منلې نو په دا معمولي غوندې تهمت به څه چل کړی، ښځه به یې والې او مړه به وه که نه. خو صحابي دی د پیغمبر علیه السلام، فوراً ښه ودرېږه، چې دننه کور کې څه دي. چې کور ته ننوت یو مار مار و مار منجیله مار دی صاحب، یو لوی مار دی. وی دغه مار نه راوتښتېده، پرشېږي راته په دا کور کې، کله کوټې ته او کله بار، او لوی پرشېږي، ده نه تښتېدلی. بس تهمت ختم شو که نه شو. ګوره کاسې قمقل او بېوقوف وي، ښه بانې کې اوس کورس کې څه دي، ودرېږه چې دی برابره خېټه ده له خصوصیره. لیکن هغه صحابي و چې ښځې اله وې، بس پوه شو مار پروت دی. دا پکې اوس بله خبره ده چې مار پروت دی، د سره خو نیزه وه، بس نیزه یې راواخېسته او د مار په دا سر یې کېښود، زور یې ورکړه. چې زور یې ورکړه، مار یو چغه وواله،
یو حیدری چغه. دا ښځه وی په دې پوه نه شم چې د ما خاوند مخکې مړ شو که مار مخکې مړ شو، دواړه مړ شو، مارم مړ شو، خاوند مې را پرېوته مړ شو. په دې پوه نه شم چې کوم یو مخکې مړ شو، یعنې دواړه یو ځای مړه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صاحب دا چلو شو. حضور پاک فرمایل مدینه منوره دا د پیریانو ځای دی، پیریان پکې اوسېږي، څنګه چې انسانان اوسېږي پیریان اوسېږي. او پیریان ولې مدینې ته ډېر راځي؟ دې وجه نه چې د نبي علیه السلام امتیان چې څنګه انسانان دي پیریان هم څنګه چې انسانان دین زده کوي هم دین زده کوي، څنګه چې انسانانو کې صحابه دي پیریانو کې هم صحابه دي. نو مدینه منوره د کې جنات او پیریان ډېر زیات دي، تاسو کورونو کې موسیږي. نو مهرباني کوئ که چېرته مارم ولیده نو سمدستي پې غزار مه کوئ، یو دم پې ووایه، د هغې دم نه پس که دې غیب نه شو نو بیا وجنه دم درته وایم. خو بلکې هم حکم هم نبي علیه السلام وکړو چې کورونو کې څومره ماران تا ولیدل سمدستي به نه وجنې، کیدای شي دا پیری وي، یو دم پې ووایه، که د دم نه پس غیب شو خو ډېره ښه ده، او که غیب نه شو نه بیا وایه. ادم څه دی؟ ادم داسې پښتو کې به راته ویم، هغه عربي به تاسو یاده نه کړی شي، پښتو کې به راته ویم چې ای حیوانه مارا یا ای حیوانه، د سلیمان علیه السلام او د نوح علیه السلام عهد در یادو. که ته پیری یې نو غیبېږه. د سلیمان علیه السلام او د نوح علیه السلام عهد در یادوم، که پیری یې نو غیبېږه، ګنې وجنم دی. نو که دې غیب شو پیری وي نو غیب بشي، او که د هغې نه پس هم دې غیب نه شو نو بیا وجنه، بیا تا ته پیری وي او کار سي تا ته به ګناه نه. په هر کې زما وروڼو خبره مې دې پورې وکړله چې تهمت باندې به فوري فیصله نه کې، یو شی دې ولیده تحقیق ته به خبره رسې. یو سړي تللی و منډی کې غلام اخیسته، چې د هغه چا نه یې غلام اخیسته نو د هغه مالک ته یې تپوس وکړي هلکه دا مرۍ خرڅوي یو وی عیب پکې شته؟ وی یو عیب دی پکې. وی دا کار څنګه دی؟ وی ډېر زبردست کار کوي، خبرم مني، کارم کوي، امانتګر دی که نه دی؟ بلکل امانتګر هم دی. د نوکر دا صفتونه نو چې خیانت نه کوي، امانتګر وي، دوکه نه کوي، فاسق فاجر نه، خلک یې اخلي. نو هغه چا چې خرڅونکي بایع او ته وایي چې ډېر ښه تکړه غلام دی، هېڅ عیب پکې نشته، صرف یو عیب پکې دی چې چغلي خور دی. ګورې اوس خوښه دی خپله د کالې کنه او دې مړه دا خو پټینۍ خبره ده، چغلي خوري خیر دی خو چې کار کوي او تکړی او نور بس امانت پکې وي او دا نور ګناه پکې نه، ځکه غلام خو کور دننه بار خدمت کوي. نه بس وایي نور د کار شین زمری دی. خو دا ده چې ګورې دغه دی، دا څه ورته وایي، دا چغل خور دی. وي د دې سره به راکاږ کور ته یې بوته غلام خق زبردست خدمت کوي. چې دا کم سړی چغلي خوري دا عادت ته چا نه نوځي، لم سړی شو دی خلکو ته. په خدای قسم په جنازو کې ورته مونږ برای رو پړسولې، په جمعو کې متلس ستړی شو، په تقریرونو کې متلس ستړی شو چې هر ورځ خدای ته وګورئ چغلي مه کوئ، د یو خبره یو توړل او د بل خبره بل توړل مه کوئ. خو د دې نه څوک نه نورېږي، خامخا کوي، دې کې بس خوند دی، نو پته نشته ما ته، خو خوند به پکې وي چې څوک نه کوي. خدمت کوي ښه زبردست، چغلي خواري پکې پرته ده، هغه خوی خو پکې شته. یو ځل دې ښځې له راغی دی نیکې له وی خبرې وی نه خیر دی، وی خاوند مې بله ښځه خوښه کړې ده. نه هغه خو د خاوند ما سره څونه مینه ده او څونه محبت چې تا ته پته نشته. وی بس نیکې ما درته وویل اوس باقي دې خوښه خپله ده، ته نه ګورې چې دا کله مخکې وروستو راځي او کله شپه باره او کله ورځ باره، غریب په تجارت له ده نو خامخا شپه ورځ د خلکو باري، ته ورته نه ګورې. ما درته وویل اوس باقي دې خوښه خپله ده، خو بله ښځه یې خوښه کړې ده او نن دي که سبا دي بله بند در باندې کوي. ښځه راولي نو چې ښځې ته دې وایي چې بله ښځه کوم نو دا ډز وله ډېر دی. ښځه دا چې ته زغمي چې بله ښځه کوم، په دې ښځه خفه کېږي نه زغمي.
کنه که خزمی بل نزغمی او واقعی ځکه نزغمی چې سړو کې انصاف نشتا. درې ښځې او څلور ښځې په شریعت کې منع نه دي، خو د موږ ښځې په دویمه ښځه بند ځکه خفه کېږي چې سړو کې انصاف نشتا، سړی بیا انصاف نه کوي. وی ښه تا ته پته روي ګوره نیک اوس المه وایه ما له کار مه ګوره، ستا سره ښېګړه کوم هلته ته ویم نو ته اوس هسې نه ګورې نیک تالو نه وي او د دې سره به څه کوو؟ وی غم یې مه کوه ما له یو چل راځي یو تعویزګر دی په هغې بدله تعویز بدله وکړم او ړه به یې د بلې ښځې نه تور شي. ډېره ښه ده شابه زر کوه هسې نه ګورې رښتیا بله ښځه را باندې ونه کړي. وی نه هغه تعویز چې کوي نه به ستا د خاوند د دې غري په ویښتو کوي، دې مری باندې چې دا کم ویښته ولاړ دي د غري په ویښتو به کوي. نو ښځه ورته وایي چې د خاوند د غري ویښتو سره څنګه وکړم، دا د کم نه را پیدا کړم. که بل څه شی وي دا خو اسانه خبره ده، خو چې خاوند دې کله اوده شي په کوټه کې نو چاړه راواله یا قینچي چاړه یو دوه ویښته ترې په غلې غوندې را پرې کړه او بس ما به ودي پې به هم پې نه شي او ما له به راکې تعویزګر له به یوسم او تعویز به وکړي بلې ښځې نه بیا له تور شي. زمونږ دا خلک هم ډېر سادهګر اوس په ویښتو تعویز دا څه خبره ده؟ څوک ویل لکه تعویز دله کوم او د تورې چرګې په وینه دله کوم. تورې چرګې ته اصل کې چل جوړ کړي، تعویزګر تورې چرګې ته چل جوړ کړي. تورې چرګې په وینه، وینه خو نجسه ده بدون کې وینه، نو په وینه د خدای نوم لیکل جایز دی. تعویز کې خو د خدای نوم به لیکي د حدیث یا آیت یا څه الفاظ به لیکي د شریعت، نو دا په وینه لیکل کېږي. دا ګناه ده ناجایز دی. هغه یې ښځې غریبې وي چې زه دا اوده شي دا چل به وکړم هلته لاړ نیک له خاوند له خبرې څه چل نیک یو خبره ته کوم خو ګورې زه نه کوم درته ما به یاد کړې نه وایه څه چل دی نه ګورې که زه دې یاد کړم ګورې ما له به غم وګورې بیا نه تا ولې یادو ستا د خیر خبره ده. څنګه وی ښځې د چا سره تعلق جوړ کړی دی او نن دی که سبا دي وجنې دی بېغمه کوي دی. دا دې څه وویه خو زما ډېره نیکه ښځه ده او ما سره ډېر ښه محبت بس وی ما پې کړې. دا دې څه وویې ځکه نه وي ته خیر دی چې کور ته لاړ شئ او کله اوده شي په خوب کې به دی لالی پرېږدې دی نه نو لږ بیدار خوب وکړه یو شپه دوه پته به راته ولګي. اوس به سره څه کوې وګورې نیکه چې ما یاد نه کړې چې دا څوک درته دا وایي چې یو خبره ته کوم خو ما به نه یادې دا پالیفلام و شیطان دی ما به نه یادې چل دی پکې ځکه وایي چې ما مه یادوه که ورته چې درته ووایي وایي نروره یادوم دی راځه ته د دې ټیزونو ته بیا ګوره دومره ټیزونه باجي چې د ټټکي اسپه به هم دومره ټیزونه وانهچي دروغ وایي شیطان موږ نه پوهېږو هلته ویم خو ګورې ما به نه یادې او چاته به نه وې دې ټکي کې د نقصان دی چې دا ما به نه یادې او چاته به نه وې ولې چې سمه خبرې نو ولې یېرېږي سمه خبرې یېرېږي ولې ته چې په ما ډېر ما پسې څوک خبره کوي یو سړی راغی پلان کې د پسې خبرې کوي نو ته چې په ما ډېر زیات خفه کېږې نو هلته دې یو څپېړه وباسه ما له سره خبرې راوړې ځکه نه چې نر یو څپېړه ته وباسه هلته چې دا ولې خبرې کوې زما د استاد پسې نو ما له راوړې نو هغه راته په شیشه ویلي او تا راته ښکاره ووې چې څوک د چا خبره درته راوړي پلان کې درته وایي چې دا ښځه د مور نو هغه په شیشه ویلي دي دا هغه دونه حیا کړی چې مخامخ وی بیا هم نه وایي نو تی راته وایې د هغه خبره ده خو تا وکړه نو تا راته مخامخ ووایې نه پوهېږو او سړي د چا وې سپي د نه غوږ وتښتو نو سپي پسې منډې وایي چې دا غوږ ترې ونیسم چا ورته یې ولې وي غوږ یې وتښتو خدای دې بېخ وباسه غوږ خو د پورې چې وي خدای رښتیا ما پورې دی نو لږ سوچ وکړه چې واقعي غوږ یې د نه وړی دی او کاسې ورپسې منډې وې نو موږ خلک سوچ رستو کوو کار مخکې کوو شریعت خلاف شده سوچ په مخکې کې کار به رستو کې سوچ وکړه رستو فیصله کوه صلاح وکړه مصلحت وکړه رستو فیصله کوه نه موږ ډز مخکې ورکړو سوچونه رستو کوو بیا پې ستومانه یو مسلمان باندې بدګماني اوس ګوره دې آسان علاج شو چې ښځې ته دا خبره کړې وه او دې نوکر ته یې ودرېږه او خاوند ته یې وي چې دې خو ما ته دا خبره کوي چا سره دې یارانه جوړه کړې کومه ښځه کې په ما کې څه چل دی
بس پته به لګېدلې وه. او چې خاوند ته دا خبره کړې وه چې ښځه د بل چا سره تعلق دی او کلک یې د مټه نیولې چې راشه سړی ما ته وښه چې د ما په کور راځي د ما ښځې سره تعلق ساتي، هم وجنم او دا ښځه هم وجنم. او لږ معمولي تحقیق ته تا به د مرۍ لیدلي چې څونه ټیزونه بیا چول تحقیق ته خبره ونه. ګوره پیغمبر مبارک کیسه فرمایي وی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. وی د دې انسان نه غټ دروغجن بل نشته چې څه اوري او بس بل ته وایي او سوچ پې نه کوي. سوچ پکې په خبره فکر پکې سوچ فکر موږ وروستو کوو کار مخکې کوو. وی ښه چې دی اوس غریب توره واغېسته او د تولې لاندې کېښود او د قصد یې ځان وده کړ خل 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 د قصد خرارې شروع کړل. ښځه خو چې خاوند مې ښه درونو درې او ویښته را کټ کوم چې تعویض پرې راله وکړي غریبه څه نه خبره چې چاړې را واغېسته او غري نه ویښته کټ کوي بس د خو قصد مرۍ خو ټیک ویلي و چاړم ده او مری هم ده. چاړه او مری چې دواړه جمع شي څه دې جوړېږي ذوالقندار. چاړه او مری اوسې چې ذوالقندار ته ورسې که نه پاتې پکې څه شو مقبره شوته که نه چاړه جمع مری جمع مساوي مقبره شو چې ده ورته وکتل چې دا خو چاړه ده او زما مری بس تورې ته یې ګوته کې چې شړق شو ښځه یې وویل هلته یې مړه کړه. نه غریبه په وینو کې تلقېږي مفتو کې لا او بیا په منډه لاړ د ښځو وروڼو پسې راشه خورې دله مفتو کې مړه کړه. هله شابه پورې سړی تښتي چې هغوی تر څو راتلل چورو په لاس چې دی ورته دی دلته والته کې مړه. چغلي خو ډېره خطرناکه ګناه ده خو خبره زما مقصد څه دی تهمت نه ځان ساتل. یوه دویم چې څوک درته داسې یو خبره وکړي چې هغه د مسلمان د بدګمانۍ ده نو تحقیق پکې. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم به نادمین. الله قرآن شریف کې فرمایي یو سړی دله راغی او تا ته چا متعلق خبر وکړه نو تحقیق وکړه. اسره چې به تحقیق ډز ورکړي بیا به وروستو تم ستومانې مم ستومانې. ډېر سړي مو ولیدل چې مفتو کې ښځې طلاق کړي چې وروستو خبره تحقیق ته رسي نو د ښځې ګناه نه ګوره په تهمت بدګماني. ډېر سړي مو ولیدل چې د دنیا دشمنۍ ورته په غاړه دي د څه د وجې نه د بدګمانۍ د وجې نه په بل باندې بدګمان کوي. وروستو چې پته ولګي خلک ویې لکه اسم نو اسم نو. ډېرې ښځې مو ولیدي چې خاوندانو نه ځان خلاص کړه او په کورونو ناستې دي دا ولې د بدګمانو د وجې نه. نو غلطي د سړي هم وي غلطي د ښځو هم وي غلطی د گاونډي وي غلطی د هر چا وي خو دا مسله ده چې بدګماني به په مسلمان قطعا نه کوي. په مسلمان به نیک ګمان به کوي ښه ګمان به کوي. او که تا یو داسې کار د هغه نه ولیده چې د شریعت خلاف دی او ورسره د مینه وي محبت یې نو کور ته وله لاړ شه په پرده کې ورته ووایه چې بی دا کار مې څا نه ولیده او دا ښه نه دی. او که داسې یو کار دی ته ولید چې ظاهر کته وایي چې دا خو دې ما سره دشمني کوي یاره د زه نیم خوښه نو تحقیق یې وکړه تپوس ته یې وکړه دوه جرګه مار ور ولېږه په خپله ورشه چې داسې خبره مې تا نه لیدلې پرون تماچه در سره و زما کوڅه کې وړېدې راوړېدې څه چل و خیر دی په دې لاره تېرېدلې لاس کې درته څه چل شوی دی وایه ما ته نو بس که هغه هسې غریب چې ته په لاره تېرېدله بل چا د وجې نه نو تا تسلي به وکړي اکني نو بیا به دوه مشرانو ته خبره مخکې کړم. زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې ډېر فسادونه په دې زمانه کې دا د بدګمانو د لاسه پیدا دي. کورونه روان شو دشمنۍ جوړې شوې او تحقیق ته څوک خبره نه رسوي او بل مسلمان له تکلیف ورکي د مسلمان بچي له تکلیف ورکي ښځې له ضرر ورکي ښځه خاوند له ضرر ورکي. نو مسله د دین دا ده چې په چا باندې به بدګماني نه کوي په مسلمان. یو سړی د خپل عمل کوي پیچو خپل عمل پیش ریا پیش کریا کوي یو کدا خدای د پاره کوي ستا غي سره تعلق. یو سړی د مال او دولت ګټي یا یو کاروبار کوي ته پیش او خدای پیش ته خو پاغه خدای څوکیدار نه مقرر کړي ته په بدګماني کوي بدګماني په مکو. مسلمان سره ښه کوه په مسلمان نیک ګمان کوه په مسلمان باندې بدګمان مکوه. بدګماني قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي ایاکم بدګمانۍ نه ځان ساته.
بدګماني اکذب الحدیث ورته ویل شوی د نبی علیہ السلام فرمایي چې په ټولو خبرو کې دروغجنه خبره بدګماني ده. بدګماني باندې کې ډېرې رشتې په بدګمانۍ روانې نه شوې، د بدګماني باندې کې. نو دا د شریعت مسله ده او دا داسې یو جرم دی او داسې ګناه ده چې عام خلک په دې کې مبتلا دي. او چا تاسو ګناه نه ښکاري. که خبره د بدګمانۍ نه پس تحقیق ته ورله نو بیا ټیک ته بیا چې څه فیصله یې د شریعت مطابق هغسې فیصله کوه، خو د خبرې تحقیق به لازمن کې. په مطلقې بدګمانۍ باندې به سړي سره روانه دشمني خبرې ګډې وډې غیبت بغض حسد دا به نه کې. دا په شریعت کې لوی جرم او لوی ګناه ده. الله تعالی دې موږ د ګناهونو نه د بدګمانو نه او د نارواو نه په امن او امان کې وساتي. یو ملګری زړه مریض دی، هغه څه وظیفه غواړي، یا قوي وایي او لسکرته په زړه لاس اږدا فرض مانځه نه پس دی وایي چې او خدای دې جوړم کا پریشانی د پکور کې الله دې ولا پریشانی ختمه کړي. یا سره نقدیت نه وي او کاروباري وي په هغې کې زکات شته او که نه، او بلکل د کاروبار پیسې چې نصاب ته ورسېږي هغې کې هم زکات ورکړي. سپیلنی نظر ختمولو دپاره جیز دی او که نه، د ښځو رواج دی، شریعت کې د سپیلنو څه ذکر نشته او نورو نظر بد خو لګي، خو په شریعت کې نشته چې په سپیلنو نظر ختمېږي. داسې د ښځو یو طریقه دی، یو رواج غوندې دی. امام پټ قرات په جهر سره وکړي سجده سهو پېشته که نه؟ سجده سهو به کوي که نه؟ چا سره موټر وي زکات پېشته که نه؟ که کم موټر د بارګین لاغشتي اغشتو خرڅولو له نو په هغې کې زکات شته، او که کم موټر یې خپل ځان لاغشتي دی پکې خپله ګرځي نو په هغې کې زکات نشته. که کم موټر یې کرۍ لاغشتي دی پې کرۍ کوي په هغې کې هم زکات نشته. یو سړي ځمکه واغشته پراپرټۍ دپاره زکات او بالکل پراپرټۍ روالي زکات پکې شته. نشې په حالت کې طلاق واقع کېږي که نه؟ او بالکل د نشې حالت کې طلاق واقع کېږي. نامحرم له سره لاس او وجود لګولو سره غسل نه اودس ماتېږي، نه غسل فرض کېږي، خو ګناه ده. دعا وکړئ الله په موږ رحم وکړي، خدای د ګناهونو نه مو ساتي، د ګناه د اسبابو نه مو ساتي، د فتنو د دواړو جهانو نه په امن کې وساتي. زمونږ یو ورور دی د دې عمر زو زمونږ دوست دی، زمونږ د جومات سره په کې راوړلی دی، یو ډېر تعاون یې کړی دی. مخکې هم د جومات کې مونږ سره ډېر تعاون کړی دی، اوس هم د پکو په شکل کې مونږ سره ډېر ښه تعاون وکړو. دعا ورته وکړئ چې الله تعالی ول د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي، الله یې په عمر کې برکت پیدا کړي، الله تعالی یې په اولاد کې برکت پیدا کړي، الله یې روزګار او کاروبار کې برکت پیدا کړي، الله یې د فتنو د مصیبتونو آفتونو نه په امن کې وساتي. کوم مشران چې وفات شوي دي خدای دې وبخي، او د دغې د موږ د جومات سره چې دا کومه ښېګړه ده وکړه دا د خدای کور سره ښېګړه د هغې اجر دې الله په دواړه جهانه ورکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، خدایه زمونږ اعمال قبول کړي، خدای د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي. الله که څوک مریضان دي په کورونو اسپتالونو کې ته وله شفا ورکړي، الله که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي، زمونږ د حلال رزق نصیب کړي، که چا امتحانونه ورکړي ته پکې کامیاب کړي، د دنیا او د آخرت دواړو امتحاناتو کې مونږ کامیاب کړي، او د دنیا او د آخرت خیرونه هم نصیب کړي، او د شرونو نه مو ساتي، او آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.